بیا عاطف مراد صاحب ته غالبا چې د دې په دې څلورمه شعري مجموعه مجموعه باندې چې هغه چاپ شوه او منظریان ته راغله بلکې تاسو ولیده هغې ته او د دې ټول کور والو ته بلکې د دې علاقې د خلکو ته په مبارکبادي ورکومه چونکې ایسي صاحب مصروفیات ډېر زیات دي او هغې نور فنکشنز دي هغې ته به ځي نو بلا تاخیر سید اکرم شاه صاحب اسسټنټ کمشنر تحصیل شب قدر هغې ته خواست کوم چې راشي او سره خپل تاثرات په دې حواله شریک کړي ستاسو لاسونه په پلان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أواسين يوسف دي سيد عاطف مراد سيد حياة إقبال سيد ودود نوماني سيد ماشاء خامخ ناس شورا کرام اور دین اکی غیرتمند زبانان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټول لومبي خو زدا غواړم چې د کرم کاروان یو ډیر ښایسته شاعر شمشاد غمګین صاحب نن درېیمه ورځ ده چې وفات شوی دی چې ټولې کولمبۍ د هغې لپاره مونږ دعا وکړو هغې نه پس ورونه خبره د ټولو نه لومړی خو زه عاطف مراد صاحب شکرګزار یم چې یو داسې محفل ته زه راوغوښتم چې د هغه د کتاب نن رونمایي ده او دلته شورای کرام هم راغلي دي او بیا خاص کر عباسي یوسفزۍ صاحب چې هغه خپل مثال په خپله دی زموږ په دې وږي رونو دا کتاب زموږ چې کوم دی ابھی کچھ اور کہنا تھا کتاب خو خیر موږ هم اوس وکتو په کتاب کې چې څه دي موږ لا پړاو کړي نه دي که یو کاپي موږ ته راکړی شوی نو موږ په هغې باندې هم ډېرې خبرې ورکړې وي نو د دې کتاب د نوم نه دا ظاهرېږي چې لکه دا د ده پرېکړه ونه لګول دې نه پس په نور به هم راځي نور لا د هغه په زړه کې ډېرې خبرې پاتې دي هغه خبرې به هم ورو مخې ته راولي وروڼو اکثر موږ دا اورو چې شاعر د معاشرې سترګې وي خو زه دوه درې ځله مخکې په داسې محفلو کې ما وویل چې دا شاعر ډېر حساس دی چې په دې معاشره کې څه ویني څه ورته ښکاري تاسو وګورئ دا شاعري مختلف ادوارو کې مختلف رنګونو کې راغلې ده چېرته چې حالات پرامن وي صحیح وي نو هغه عشقیه شاعري راغلې ده موسم چې بدلېږي بل شانتې شاعري وي کله ملکي حالات چې خراب وي بیا یو انقلابي بل شانتې ټول دغه نظمونه او دغه لیکلي کېږي نو دغه شانتې دا شاعران چې دي دا نه صرف زمونږ سترګې دي بلکې ژبې دي ځکه چې دې کوم الفاظ موږ چې کوم یو شی نثر کې په دریو صفحو کې څلور صفحو کې لیکو په خپله مو دا خلکو ته چې بیانونه ډېر اوږد تقریر او ډېر اوږدې خبرې کوي او دې موږ ته په یو یا په دوه شعرونو کې خبره راوړي نو دغه شانتې چې کوم شورای کرام دلته ناست دي هغوی ته زما دا درخواست دی چونکې زموږ په دې ملک کې غربت زیات دی مسایل زیات دي نو دې کوشش کوي چې داسې که دوه درې غزلې لیکي نو یو دې پکې مسایلو باندې لیکل کړي ځکه چې دا مسایل هسې چې مونږ مسایل مونږ ته دغه کېږي نه ښکاري نه خو چې په یو شعر کې یو دوه شعرونو کې یو نظم کې هغه راشي نو خلک یې په غور باندې پړاوي ګوري او بیا د هغې نه پس په هغې باندې عمل کولو کوشش وکړي چې د دې کې مونږ دغه مسلې چې دي دغه حل کولو ورته وکړو لکه تېر ورځو کې ما شورای کرام ته ویلي چې یاره تاسو د شب قدر په مسایلو باندې ولیکئ نو یو بل ورځ یو میټینګ یا مشاعره ورته ویلی شي نو په هغې کې یو شاعر په هغې عمل کړو نو د بجلو د کنډو په باره کې او د میټرو لګولو په باره کې هغه لیکل کړو ډېر ښکلې نظم یې تیار کړ ما ته نور شاعران دوی چې اوس ده خو دغه یو شی لیکل د بجلۍ میټر لګولو په باره کې او د کنډو خلاف یې لیکل اوس یو شاعر په کې داسې راپاڅي هغه یو شی لیکي چې هغه د واپډا د طرف نه چې موږ ته کوم مسایل دي مثلا میټر لګولو کې کوم تکلیفونه دي
یا د ویټوریګل د خلکو ته کوم پریشانیانې دي یا دا خلک کونډې لګولو ته ولې مجبور شي په دې مولي کې لکه د دې هغه دواړه راخه راتلل پکار دي دغه شان دي زمونږ د شبکه ډېر لوی مسایل دي چې څه شاعران د هغې په حق کې ولیکي څه دې د هغې مخالفت کې ولیکي نو په هغې باندې چې کوم حکمرانان دي کوم خلک دغه مسایل حل کولو والا دي نو هغې ته لږ یو سهولت هم رسي یو حل به ورته مسله به ورته ښکاره شي د هغې هر اړخ ته هم راشي لکه خاص اوس دا یو څو ورځې پس زموږ یوم پاکستان دی 23 مارچ را روان دی نو دې باندې هم څه پکار دي چې موږ ولیکو او دا لیکل خالي نه دي یا کتاب ته دا کتاب به زموږ څو خلک څومره اول خو دې اډو 500,000 کتابونه بچا خبره دا ده نن سبا د سوشل میډیا دور چې څه لیکي یو شاعر که یو شعر هم لیکي که نه سوشل میډیا ته دې شپې وایي په لکونو خلک یې په سیکنډونو کې کوي نو چې دا کوم داسې مسایلو باندې کوم داسې اصطلاحي شاعري وي نو دغه دې کم از کم د سوشل میډیا په ذریعه باندې راښکاره کړي چې عام خلکو ته ورسي لکه زه تاسو ته د شمشاد غمګین مرحوم خبره کومه چونکې ما سره نایب قاصد په دفتر کې د شپې 12 بجې فکس په هغه یو یا دو شعرونه د هغه کوم کوم کنټیکټ نمبر یې هغه په میسج کې هغه راځي اول د وفات کېدو نه یو ورځ مخکې زیارت ورځ زه ناست وم لکه ته ما ته ټولو ته شعرونه لیږي خلک وایي چې شعرونه رالیږي ما ته ته شعر نه رالیږي ما ته ویلي هغه داسې ټایم وي چې زه یم چا سره ته خفه شي 12 بجې نو دغه شانتې چونکې هغه سره به عام موبایل و خو چې چا سره ټچ موبایل دی که په خپله ورسره نشته بچي بل چا ته دې وي چې څه ولیکي نو دغه شی چې دی نو د سوشل میډیا په ذریعه باندې خپور دی کوم اصطلاحي څیزونه دي یا د مسایلو حوالې سره یا نور چې کوم دي نو دې سره یو خو به دا شاعري پروموټ کړي بله خبره دا ده چې عام خلک چې دې ته رسایي کوي نو دغه شان دي که یو کس شروع کړو نو هغه چې څومره شاعران دي موږ سره په دغه کې ټول به داسې شروع زه چونکې زړه مې دا وغوښتل چې تاسو سره په دې محفل کې اخره پورې کښېنم خو یو خو ډي سي صاحب وختي ټلیفون کړو چې زه د شمشاد غمګین صاحب فاتحې ته راځم دغه کور ته هغه هم راته وویل دي بل بدقسمتي دا ده چې په دې ټایم باندې په 3 بجې بل یو دغه د دعا به هغې هم د شمشاد غمګین صاحب تاریخي ریفرنس کې خیر افغان ټایم لکه ټایم وروستو واغستو اول نه په سوشل میډیا په هغه باندې لیکل کړي چې دې هم پکې شامل دي نو هلته هم حاضري ځکه چې چونکې زما دا یو کال زه ډېر نږدې پاتې شوم او ډېر خدمتي و هلته هغې باندې هم څه نه څه هلته خبره به کوو نو زه په اخره کې د عاطف مراد صاحب ډېر زیات شکرګزار یم چې یو داسې محفل ته یې زه وغوښتم چې هغه بازوکه خلک دي او ادب سره مینه لرونکي خلک دي د هغې محفل ته یې وغوښتم او بیا زموږ مشر اباسین یوسفزۍ صاحب غوندې شخصیت سره یو ملاقات هم په دې بانه باندې وشو زه د هغه ډېر زیات شکرګزار یم او امید لرم چې داسې کتاب ته چې څنګه اوس نور داسې به نور کتابونه هم لیکي او میدان ته به راولي بلکې هغه یو حوصله ورکړه نور شاعرانو ته چې نور شاعران خپل لکه موږ سره ناموس خان ناموس مخامخ ناست دي دغه ډېر څه کړي دي خو بدقسمتي دا ده چې دا انپړ دی نو دا هغه څیزونه لیکلي نه دي بله مې مطلب چې داسې کار دی چې څه لیکي څه یاد دې ذهن کې راشي نو یو کس ته وایي چې دا ولیکه نو دا د ټوکړو په ټوکړو کې وي خو د څه به د یو بل سړي کتابي شکل ولا که په خپله یو سړي وسایل نشته دي خو نور خلک ملګري ولا چندو کې بل چاته وي بل چاته وي نو دغه شی ولا تیارول شي ډېره مننه ستاسو ټولو والسلام